بسم الله الرحمن الرحیم. قال امام محمد رحم الله فرمائی جامع صغیر کی ومن امر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المامور. برګوري جی مونږ ویلو دا باب د بیو د شرع په وکالت کې خصوصا د فصل فی الشراء کې دی وکالت بالشراء. نو د جامع صغیر مسله ذکر کړي د زلکشن ګران دی وګ ورته غدو توجه سره. یو سړی بل ته ویل ما د هدایت ته ویل مال غلام والا په 1000 روپۍ باندې په دې ټول پوي شو. نو اگر ته ویل جما تعالی غلام اخیسته او په 1000 روپۍ باندې خو به ما سره مړ شو لہذا 1000 روپۍ راکا او باقی غلام مړ شو نو خو ما سره امانت دا غي تاوان شتنه. نو موکل زور ته وې مچالکه تاغه غلام کم چې تا سره مړ شوی تا ځان لا خسته مال خو دې نو لہذا روپۍ د حق نه کیږي ځان له دې خسته و مړو. نو د دې وس دوه صورتونه دي کچري دی موکل وکیل له باقاعده 1000 روپۍ مور کړی وي دا غینه پس ویل چې غلام می خسته و مړ له نبی به د مامور د دې وکیل خبره صحیح وي او موکل له به خسته یو مړ به بس روپۍ واپس کولای د وکیل نه نشي او ته ویل نشي چې روپۍ راکتا خو مال غلام نه دی خسته او که روپۍ موکل وکیل تلا نه وی ور کړی دی کې غلام واخیستل او به مړ شوی او به ته موکل وی چې ځان له دې خسته او نه به خبره د عامر یعنی د موکل قبلیږي. دا یو ذکر کړي پوه شوي کنه په اوس بزونو کنه به وي ما ومن امر رجلا چا چې امرو کو بل سړی ته بشراء عبد چې ته غلام والا غیر معین غلام خدا قید بلګوي ورته ځکه معین خسر روانه ده. فقال نو وکیل وی قد فعلت ما خو غلام غستمو څوخ پسوي وما ته اندي ما سره مړ شوم دی. وقال الامر امر ورته وی موکل اشتريته تا خو دا غلام غسته ولنفسك د بزان د بارا. نو فالقول معتبر قول چې قول الامر دا د امر قول وی دا کوم صورت کې چې پیسې نه ورکړي خدا غده فإن كان دفع اليه الالف کچریو دا امیر چې ورکړی وي 1000 روپۍ ورته پیسې موکل ته حواله کړی وي نبی مونږ ویلو فالقول قول المامور به بده چا قول معتبر وي. نو که پیسې نه وي ورکړی د موکل قول له اعتبار وي وکیل بزان لا خسته مړ بي او که پیسې وکیل ته ورکړی وي نو به بده وکیل قول له اعتبار وي مامور قول لرا چې موکل لا خسته دی مړ دی نه رسې په لأن في الوجه الاول اول صورت کې چې لا پیسې نه ورکړي دغه صورت دی نبی مونږ ویلي قول د امیر د موکل له اعتبار وي چې ځان لدی خسته وجه دا ده چې دې صورت کې خو غلام مړ لشته نه کنه نه که دا غلام فی الحال دا وکیل فی الحال غوړي چې دغه غلام والی خسته شي مړ دی یاره خسته شي نشي. نو سړی چې د دې یو مسلې خبر ورکړي چې هغه فی الحال کولو غوړي نشي کولای د دې یو مسلې خبر ورکړي چې دغه مسله که هغه فی الحال کولو غوړي نشي کولای نو دغه قول پکې غیر معتبر وي ځکه د باندې تهمت وي. دلته چې پیسې لانی دی ورکړي غلام مړم دی نو که دا وکیل غواړي چې دا غلام فی الحال والا مکنی خسته موکل لا خسته شي مړ دی نشي خسته. نو اوس چې دا وایي چې ما خسته او مړ دی نو د قول له به کې اعتبارم نوي نه رسې پی لأن في الوجه الاول ځکه په اول صورت کې اخبر دا وکیل خبر ورکړي عما دا غڅ لا يملك استنافه چې دا مالک نه دی چې هغه سری نه وکی هغه دا غلام موکل لوالی او به موکل ته وي وس پیسې راکه غلام مله خسته او هو الرجوع بالثمن دایمه سبب ذکر کړي سبب پاتې دی او هو الرجوع هغه کار دا دی چې رجوع وکیل وکي په سمانو باندې پچای وکي علی الامر باندې دینه مخکې ورته کې وباسي چې غلام دا جمله به وباسي چې غلام والی دا سبب وباسا
موکل لپاره به موکل معنی د پیسو د لپاره رجوع کی پوه نه شوي پې او ينکرو حالان کې امیر موکل خو انکار کوي مال جن دي اخیسته او تاسو بدر قول لچا معتبر وی چې کله گواهان نه منکر د مدعا علیه والقول للمنکر تاسو نه پیږئ دیم صورت کې چې موکل وکیل ته باقاعده پیسې ورکړي دي او به وي چې ما غلام تعالی اخیسته او مړل اوس به چا قول له اعتبار منګول د مامور د وکیل قول له ولی وکیل اصل کې وایي چې تا مال کم امانت راکړو پیسې د غلام د خستو د بارا هغه باندې ما غلام خسته مړل کار می کړي او زما هدا فارغه شوې ده ذمه می فارغه شوې ده او کله چې یو امین دا خبره کوي چې ما امانت واپس کړي دي زما ذمه فارغه ده نه د قول به اعتباري پیږي کنه او څه وایي وجه ثاني کې هو امین دا وکیل امین دې پیسې د سره امانت دی یرید الخروج اراده لري چې او زمان عهدت الامانت د امانت د هدي امانت راته ویلی غلام را په پیسو والا غسته مې کار مې کړي او قول الامین چې فيقبل قوله معتبر وینو نه پويږي به ولو كان العبد حيا حين اختلف وسکدا اختلاف په صورت کې غلام ژوندې دي ما هدایت ته ویل زم وکیل ما غمي وکیل ګلال شمال غلام والا غلام واقع صلاح ژوندې دي به وته ما ویل ځان لدی خسته غوینه تعالی مې خسته نو وس د صاحبانو رائے دار د صاحبانو که پیسې وته ورکړي او کني ورکړي په دواړو صورتونو کې قول چره دا به د مامور معتبر وي که پیسې ورکړي وي هم قول د مامور معتبر دی که پیسې نه ورکړي قول د مامور څوک دی وکیل او امام صاحب وسم زړه په زړه وای که پیسې ورکړي وي خو ټیک د به قول د مامور د وکیل معتبر دی خو کني ورکړي نو زړه په زړه د به قول له چا معتبر دی د موکل لامر نه رسي به نو که غلام مړو نه به اتفاق دی که پیسې ورکړي قول د وکیل او کني ورکړي قول د موکل معتبر دی او که غلام ژوندې وې صاحبین وي به هر صورت قول د مامور د وکیل معتبر دی امام سب زړه په زړه دی ګورئ ودا ولو كان العبد حيا كچره دا غلام ژوندې وي حين اختلاف کله چې اختلاف رااله هغه وی چې تا ځان لغسیو دا وی ما تا لغسیو نو ان كان الثمن منقودا کدا پیسې وتا دا کړي نو فالقول للمامور قول المامور معتبر دي ځکه دا خبره مکله چې پیسې دا کړي دا خو امین دی اوس مې ویل کنه لانه امین ځکه دا امین دی اراده لري چې وزي د عہده د امانت نه او که پیسې نه ورکړي وی لم يكن منقودا کدا سمن منقود نوي فكذلك عند ابي يوسف ومحمد رحم الله ویلی مو کنه بهم قول د چا معتبر دی د مامور او د وکیل دیو دلیل څه پیش کوي چې کله غلام ژوندې توجه نو کدا فی الحال نه وی خسته غلام خسته شو کني شو الریډي وکیل کړي مو نه که غلام اخستل غختل خسته شو کنه خسته شو ایو سلی چې وکړ فی الحال کولای شي نو کدا غي خبر ورکې نو د بمنل شي دلته کولای شي کنه نو څه وایي لانه يملك زکدا وکیل مالک د استناف الشراء چې دا نوی شراء وکي کچري نه وی کړي مثلا نفلا يتم في الاخبار دا چې کوم خبر ورکي عنه دا خستلو کوم خبر ورکي د شراء په دې کې د معنی تهمت نشته چې نشته ورچې وسله یو کار فلان نشي کولای خبر ورکي په معنی تهمت دا خبر نه قبليږي خو چې کله یو کار خبر د دس یو کار ورکي کغه فل حال غوړیم کولای شي نه معنی تهمت نشته وای خبر در کوم هو را اوس به وکم وعند ابي حنيفه رحمه الله ما تستوي الامام سبوي القول للامير قول بد امير وي کې پیسې نه ورکړي لکه مخکې چې غلام مړو په صورت کې څنګه وو وجه سره ویدل ته تهمت په دې وکیل معنی لګي څنګه غلام یې خسته دي پیسې غلانه دي ورکړي کړم دغه صورت کې امام سي دی کې پیسې نه ورکړي نه به قول د وکیل معتبر دی وجه دا چې دی وکیل چیرته غلام خسته دی خدا غلام ارزان دی او ګران یې خسته دی ته پته لري چې شامي وران کمزورې خسته نو ځان خلاصي په موکلی وراړي تهمت به شو کنه شو چې تهمت به شو د چا باندې چې تهمت د قول به نه قبليږي القول للامر ولي لانه موزع تهمه اندازه تهمت دي اغدا بين اشتراه بان اشتراه ادا چې د غلام اخسته وزن د بار فاذا را الصفقه کله چې د صفقه وکتله د عقد خاصره چې دا هو تاواني عقدو وران کار می کړي خراب شي میګران اخسته
نو الزمها الامران وسیله لازمي په امر باندې بخلاف ما اذا كان الثمن حق ثمن وتنقد کړي وکیل ته بیسي ور کړي نه به وکیل امین دی خبرم کړي وا هغه د خپل وعده د فراغت بخبره کوي به خو امین دی قول به قبليږي بخلاف ما اذا كان الثمن منقودا کله چې ثمن نقد شوی لانه امين فيه ځکه دا خو به به امین دی فيقبل قول به قبليږي طبعا لذلك معنا قول امین معتبر وی کنه نو په دغه په تبع کې دا هم د خپل د هدي د فراغت بیان کوي نه د وکیل قول به هم معتبر وي چې ما چاله غسته موکل لا او زمنګ په دې صورت کې چې ژوندې دي او لا پیسې نه دي ورکړي لانجه خوده کې جوړه ده کنه هغه القول د وکیل معتبر د امام سی وي د چا د موکل نو ولا سمن فی دی هاونه په دې صورت کې خو لا پیسې نه دي ورکړي سمن شته دی نه نو دا ویلې نشو چې د خپل ذمه د فراغت قصه کوي ورته وإن كان امره بشراء عبد بعينه دا صورت چې کوم کنه دا الو چې غیر معین غلامیت کړي ما درته ویلو کنه بغیر عینه دا متن کوم چې څنګه مسله شروع کی ویلا هغه کوم غلام غیر معین او کوم معین غلام یو ته یاد کړي چې دار لواله او به وي هغه چې جی دا معین غلام چې تا کوم یاد کړي ما واخستلو او به ما سره او رانه مړ شو نو دې صورت کې به صرف د وکیل قول اعتباري د ټول اتفاق دی وجه څه ده کوم وکیل ورته وي چې نه تازان لخصه ده دا خبره ولې غلطه ده ځکه موږ دا خبره دوه سبق مخکې کړی و چې معین شي معنی وکیل جوړ کې مال والا نه وکیل ځان لخصته شي نشي خستله چې نشي نو بس موکل لخصته ده وان امره بشراء عبد بعينه کامر یو تکړی پاکستان د غلام معین ثم اختلاف د دوړو اختلاف راغلی والعبد حي لغلام لا جونديوي فالقول المامور قول بد وكيل قبليږي سواء كان الثمن منقودا كبسي ودنقد کړي او غیر منقود يعني نقد کړي وهذا بالاجماع بده اجماع ده لانه اخبر عما يملك استنافه وذكر خبر ورکي عما دا غشي دا شي خبر ورکي چې دای مالک دی چې کولای شي غلام خستلی شي کنه معین غلام دی او تهمت هم به نشته تهمت به ځکه نشته چې ځان لغسته نشي نو دا نشي ویل چې ځان لغسته خو نقصانی به یو تخکاره شوی د شراوسی باغ ورړی نه ځان لغسته نشي ولا تهمت فيه تهمت نشته لان الوكيل بشراء شيء بعينه ذك وكيل بشراء د معین شي لا يملك شراء لنفسه دا خو مالک نه چې شرا ځان لو کې به مثل ذلك الثمن هم بدغه پیسو په حال غیبته کله چې موکل غیب به که حاضر به کولای شي ځکه د عزل حکمی دی کې د موکل حضور ضروری دی ځان نشي امازل کوله علامه مر دا قصه تیر شوی بخلاف غیر المعین علامه ذکرناه لابي حنیفه بخلاف د غیر معین مسله کې هغه چې موږ ذکر کړل د امام صاحب د بار دلیل چې تهمت به ځان لول خسته او نقصانی او تخاره شوی به باغ ورړی او هغه غیر معین خدان لخستلی شي کنه دا پکې ټیک مو کنه پیږي به ومن قال لاخر بيعني هذه العبد لفلان فباعه ثم انكر برو ګوري زه هدایت ته وایم یا استا غلام به مارا خرڅ کا او زید دی عبد الوهاب د پاره اخلمه هغه زه وکیل جوړ کړی ما غلام واخستو هغه ول ټیک دوایله به رست مول چې نه مازان لا خسته اشاره د خخ کار شو ما ته موکل عبد الوهاب سندي ویلي عبد الوهاب را لغي ویل بالکل ما وکیل جوړ کړی غلام راکوا مال پیسې درواله غلام راکا نو په دې صورت کې با د وکیل خبره نه منل کیږي رستنی چې مازان لا خسته دي نه تخپل اقرار کړو چې راي کراله چا د بارا موکل عبد الوهاب د بارا مز بزاغله ورکوم راسي حق عبد الوهاب یو پیرویل چې ما وته نه دی ویلي چې مال والا اقرار رد کو وس به ټیک دی به وکیل د پاره به ویم کو پوه شي ومن قال لاخر دام د جمع صغیر مسله د چاویل بل تما هدایت ویل بیانی هذا العبد دا غلام دی را خرڅ کا لفلان بلانکی د پاره علم غز وکیل جوړ کړم عبد الوهاب د پاره فباعه اغربان را خرڅ کو ثم انکر به انکار وکیل وکړلو اي يكون فلان امره د دین چې فلان امر کړي ام فلان راته امر نه دی کړي ثم جاء فلان بيغم وکیل فلان کې را عبد الوهاب
وقال ویل انا امرته ما وت امر کړي ویلی مې کنه لکه بذلک چې دغه غلام را لواله ما وت ویلو. نو دې صورت کې دا وکیل دا غلام دا مبيع بد شي دا بد موکل وی کا نو فإن فلانا فلان چې ياخذه هغه به دا مبيع اخلي دا غلام لأن قوله زکد دی وکیل لا قول السابق کم چې مخکینه قول او اقرار منه د طرفه بالوکاله انه چې وکیل مد موکل عبد الوهاب د طرف فلان کې د طرف وکیل اقرار یې کړی دی او اوس انکار کوي نو اقرار نه رجوع کېدلی شي. المرء مؤاخذ باقراره دا خو ترې سیماده ده فلا ينفعه الانکار اللاحق ورستنه انکار لاحق انکار دا نه فن ور کوي اقرار نه رجوع سره نشي کولای. فإن قال فلان ها کشری موکل لم امرهم او تامر نه دی کړی دا صورت مې ویلو کنه بس به ټیک ده لم يكن ذلك له به بد مبيع دا غلام د بد موکل لپاره پلان کې د لپاره نوي ولی اقرار څه کوي اقرار خورت شو لأن اقرار ارتد برده اقرار د وکیل دا دغه پلان کې برد معنی رد شو دا مسله خطبه لانه ده الا يسلمه المشتري له فيكون بيان عنه عليه الوضع یو صورت بلمشتا ما هدایت ویل دستا غلام په مارا خرڅ کا عبد الوهاب د پارغز وکیل جوړ کړم عبد الوهاب ویل چې ما وکیل نه دی جوړ کړی نو موږ دا صورت بیان کو دي صورت کې بدا مبیا د شای وکیل وای به کوم دي صورت کې دا مبیا دی وکیل رواخسته دا غلام او موکل له ورولو دا درواله هغه تی واخستلو د بې بنیته ولا ور کوی څم نورونه ویل دا درواله هغه واخستلو بس به ټیک د به بده موکل شي خدا بده دی وکیل او د موکل ترمنځ نه وی بې شي او دې تبې بالتعاطي و اذا مخ کې ویلو بې بالتعاطي کې اجابه او قبول الفاظ سره نه کنه نو بیا ورکړل اوس بده پیسې راکې کنه پوه نه شي الا ان يسلمه المشتري حق دی پلان ته وسپاري مشتری څوک وکیلو کنه هدایت دماغ استم وکیل کوي سپاري دی هو دی پلان ته المشتری له چا چې در برغس وقت مشتری یادو فلان د باره چاغس المشتری له شیخ هغه مشتری چې در باره مشتری وو نو فیکون بیان دی صورت کې دا بیان شي عنه د فلان د طرف ټیک ده وعليه العهده او دی فلان معنی به هدم شي یعنی پیسې به مغه ور کوي ولی لانه صار مشتريا ځکه دا فلان چې دی دا عبد الوهاب دا مشتری جوړ شو بالتعاطي پتاعتی سره یعنی د وکیل مشتری د مبيع واغستله اوس دا بای شو هغه موکل چې کنه مشتری شو د دې لپاره مثال کمن اشترا لغیره بغیر امر حتى لزم وثم سلم المشتري له دې لپاره مثال هم ده کنه لکه دې سړي څنوم دی حمزه ازدا غنه مبيع والما د پاره حالانکه د ماته ویلی نه دي فضولی مخه نو زه د حمزه د پاره داغه نه کتاب والم بیره شم حمزه ته ورکم د کتاب مطالعه خسته لري هغه ټیک د پیسې راکی دا به صحیح ده کا وجه دا ده چې ما کله کتاب اخصله خورته نه ویلی کنه از مازان لشه به ما لازم شه پیسې به زه ورکوم به می چغله ورکړه هغه قبول کړه بس به تعاطی دغه سره بل بیا شو دلته بیا ول د وکیل سره شوی دا او به دغه نه پسې چې فلان یعنی موکل لورولو هغه واقعستله به د وکیل او د فلان یعنی موکل ترمنځ بل بیا شو ګورئ کمن اشترا لك یو سړی والی زوالما لغیره دی حمزه لپاره بغیر امر دلته امر نه کړي فضولی ما حتی لازمه تر دې دا بیا په چا لازمیږي پما پدې چا چې شرا کړي باغ ثم سلمه المشتري به وسپاري دغه مبيع مشتري یعنی ز له دي حمزه ته وغه والی ودلت المساله على ان التسليم على وجه البيع صحیح دی هدايه دلته یو مسله تخریج دی مسلې کې وی چاله کې یو مسله مې استرا لغه دا چې په بيع بالتعاطي کې کله بيع بنید باندې یو سړی بل ته مبيع ورکی اگر چې هغه فی الحال پیسې ورنکي ام بیا وشواله وای به تعاطی خو پیژنې کنه هغه موږ دې صورت ویلو که تاسو ذهن کې ک دوړو طرفو ایجاب قبول ونشیم بیا به تعاطی ده یو پیسې کی دي او نسور ګټي راوالي موږ ویلې سم نو ریټو ته معلومي
او کله ایجاب د بای د طرف وشي مشتری صرف پیسې ورکي کله مشتری ایجابو کې بدی روپو یې راکا بای به صرف قبول بالتعاتی وکي ولوري کې نور څونه وای نه درې وړه صورت نه وکنه نو یو صورت به کې نه بل رااله یعنی دام بالتعاتی کې نه د ضروري چې مشتری دې پیسې په الحال ورکي رسې به مبیا او توس پر له د بای بنیت باندې هغه قبول کړل چې ونه ول دوړو چې نه دی ویلي بس وشوله رستو به پیسې ورکي ودلت المسألة مسألة دلالت کی على ان التسلیم على وجه البيع چې کله تسلیم په طریقې د بيع وشي یکفا کافی کی تعاتی دفارا وإن لم يوجد نقد الثمن اگر که موجود نشي نقد کول د ثمن په ادایګي د ثمن ونشي وهو يتحقق دا خبر مخکې من کړي و چې بيع بالتعاتی چې دا متحقق کیږي په نفیس کې هم خ اشیاء کې قیمتي اشیاء کې او خصیص کې کمزور اشیاء دواړو کې ټیک د مفتابی رای هم دغه ده ولی رضا پکې را لکنه لاستتمام الرضا ځکه رضا پکې تراضی ده کنه لاستتمام التراضی ځکه تمام شی پکې رضا د دواړو طرفه او دغه معتبر ده په باب د بای کې چې دواړه راځي قال امام محمد رحم الله فرمایي ومن امر رجلا بأن يشتري له عبدين بعيانهما ولم يسمي له ثمنا فاشترى له احدهما جاز ما تهدایت ویل چې مالا دغه دوه غلامان دي دغه د مالا والا او پیسې راته مسمانه کړې بسوي والا بس دغه دوه غلامان مالا والا ما ویل ټیک ده زلاړم یو می واخستل یو ملانه ده نه دا جایز ده کنه او جایز ده ځکه وکیل بالشراء کنیمه بیاوالی کنه هم سید خرست راضی ومن امر رجلا څوک چې امر وکي بلته وکیل جوړ کړي بأن يشتري له چې دلواله یعنی مال والا عبدین دو غلامان دو مبيعي بأعيانهما ورته متعین کړي دغه دو مبيعي یادوما ولم يسمي له ثمنا ثمن یوتنی مسمى کړي فاشترى د وکیل والی له د دې موکل لپاره احدهما دواړو کې یو جاز د بيع بجایز وی لأن شراب جایز وی لأن التوکیل مطلق ذکر د مطلق وکیل جوړ کړي دا راته ویلي چې دواړه والا کن مطلق راته ویلي دواړه والا دایره نه دی ویلي چې پیوزل دواړه والا نو نیم اخستو تم شامل دی یعنی یو پیر یو اخستل بل پیر بل دواړه پیوزل تم شامل دی المطلق یجري على اطلاقه 63 ماده ولأن التوکیل مطلق فيجري على اطلاقه جاری کیږي په خپل اطلاق وقت او کله کله دا سکیږي کنه چې سړی دواړه پیوزل نشي اخستل اول یو والی بیرستو بل والی وقد لا يتفق الجمع كلا متفقي جمع بينهما في البيع بيع د دوړو ترمنځ چې دواړه په یو ځل ولا ور خرڅ کی البته الا فيما لا يتغابن الناس فيه هغه صورت کې کوز دا یو ما واخستلو توجه جی اب دومره ګران ریټ می واخستلو چې دومره ګران عام طور خلک نه وي زه دوکه شوم داسې دوکه شوم چې عام طور باندې تاجران داسې نو دوکه کیږي مطلب د 100 روپو مې په زر واخستو دغه دوه غلامانو کې یو د 100 روپو ما په لز زر واخست دومره دوکه شوم دې صورت کې به موکل لپاره نه البته کله ګرانو دومره لګران چې عام طور خلک به دې دوکه کیږي د سل ګران مرانی اخلي بس به د موکل لپاره پوه شولې کنه الا فيما مگر باغ صورت کې لا تغابن الناس چې خلق نه دوی کیږي په باغ کې دومره ګرانی والی به موکل لپاره نوي لانه توکیل بالشراء ذکر توکیل بالشراء ده او توکیل بالشراء کې امام سے بمرای دادا کبه ما يتغابن الناس عمر ګرانی والی خیر ده چې خلق به دوی کیږي دومره ګرانی والی د 100 روپو شی په 110 120 والی خیر ده خو کبه خې ګرانی والی به نه منی اصل کې که وکیل بیل بیا کنه او شی ولر څومره ګران خرڅ کی ارزان خرڅ کی دومره ارزانی خرڅ کی جام طور بده کې اخسر نه دوکه کی امام سی به هم نافذ را هغه کې هغه وای کې وسړي بل وکیل جوړ کو د برال راشي د شمال خرڅ کا د برال راشي ناغه بیخي ارزان خرڅ کو دوم ارزان جام طور خلک نه دوکه کی چې دوم ارزان خرڅ کی به مو دا بیا د وکیل سیدا خو شرا کې قید لګی ک ګرانی واخصلو
خپل ریټ باندې یا دومره ګران چې هم تور خلک دوکه کیږي صحیح ده خو که دومره زیات ګرانې واخیستلو چې دومره خلک نه دوکه کیږي لکه دلته چې مسله ده وای به د موکل لپاره نه بلکې وکیل بزان لې وهذا كله بالاجماع دا مسله چې کوم بیان شوله دا بالاجماع ده ولو امره بيشتريهما بالالف دلته دویم صورت دې کې ته ثمن متعین کړه وقيمتهما سواء فإن أبي حنيفة إن اشترى أحدهما ب500 أو أقل جاز فإن اشترى بأكثر لم يلزم لك بروغوري دو غلامان دي دغه دواړه ما ته هدایت وي بزر روپۍ را لدواړه والا او د زر روپو دین یعنی یو دسی وایا دواړو ریټم برابر ده یو د 500 دی بلم ده نو مال زر روپۍ راکړي چې دغه دواړه غلامان را لواله متعین او د دواړو ریټ خپل منځ کې برابر هم دي به ما دسی وکړه چې یو می واخستلو او بل ملانه دي یو می واخستلو داغه د ریټ موافق په 500 روپۍ مو واخستلو یا داغه د ریټ نم کم په 400 مې یو واخستلو امام سی وی جایز ده به او کچري دغه یو می واخستلو داغه د ریټ نگران په 600 مې واخستلو امام سی وی دا به د امیر د پاره کا د چا وکیل لپاره ځان لېخسته دي څو صورت شو درې صورت باندې هو بوې کنه دو غلامان یې راته یاد کړي په 100 روپۍ والا د هر یو ریټ برابر دی یعنی 500 دی یو 500 د بل امام سی وی کوي په 500 واخستو یا د 500 نه کم نو بس دا د موکل دی دا دوه صورتو کې او که یو د 500 نه ګران واخستلو نو به بدا د چاوي د وکیل وی ها کدا بل ورله په خیر په باندې والی بس ټیک د به بدواړه په 100 روپۍ باندې د موکل شي او کبري ولرانی غسته نه د غیوي چې کوم ګران غسته د 500 بجې 2500 د چا به د وکیل به صاحبین وی مړه په خبره نه ده خبره دا ورسته وګورئ ته ولو امروک امر ودوک به ایشتریهما چې تواله د غدواړو غلامان مالا به 1000 باندې وقيمتهما سواء قیمت د دواړو برابر مو 500 فإن أبي حنيفة رحمه الله وورا إن اشترى أحدهما كشري بدي دواړو کې یو واخستلو ب500 او اقل يد 5 نو کم جایز ده ویلی مو کنه فإن اشترى بأكثر او کګرانی واخستلو لم يلزم نه لازمیږي الامر رب موکل باندې بلکې هغه د چا حسابيږي وکیل هم ویلو کنه وجه سره ځکه موکل و د 100 روپۍ یادې کړې دي چې د دواړو په مقابله کې دواړو غلامان براله په زر راکې نو که یو په 500 والی خو ټیک شو یعنی هر یو په 500 دی د موکل یو منله موافقت وکړو او کله چې وکیل د موکل موافقت وکړي وکالت لا برقرار شي ټیک ده او که یو په 400 والی دلته مخالفت کو خدا مخالفت خیر ته دی یو د موکل خیر دی 500 روپۍ شی ولا په 400 دې کوم وکالت لا باقی نه ختميږي نو د موکل به او که یو ولا 500 بجې 600 واغسنه دلته څه وکړه مخالفت وکړو او کله چې وکیل مخالفت وکړي وکالت نوځي چې وکالت نو وته شي چې خسته چاله غسته ځان لشو نه پويږي وګورئ لانه ذکر د موکل د امیر چې موکل چې قابل الالف د مقابله کړه 100 روپۍ به ما د دوړو غلامانو ترمنځ وقیمتهما سوا حالانکه د دوړو قیمت هم برابر دی 500 نفس فیقسم بینهما نصفین د 100 روپۍ به تقسیم چې دوړو ترمنځ نصفین خدا به دلالتن تقسیم شي کا ګویا چې دلالتن یو ته ویلي دي چې یو په 500 او بلم په 500 تقسیم صراحت نه دی کړی چې تقسیم وغیا په 500 بل 500 خو دلالتن د معلومیږي فکان امرا نو دا امر شو بشرای کل واحد منهما وای چامر یو ته کو چې والا مال هر واحد پر دوړو کې به 500 باندې ثم شراو بها به چې دا وکیل والی په 500 روپۍ په 500 باندې غلام موافقتا د شال کې چې موافق وي وباقل منها او د 500 نه په کم والی مخالفتا چې مخالفت وکي خو الاخه خجی څوي
اچھا ثم شرع بشرا د وکیل بها په 500 روپو باندې موافقه دا موافقت دی خبره کوي دا موافقت دی د موکل سره وباقل منها او شرای په اقل د 500 نه مخالفت دی خو چاته دی الی خیر ته دی دام صحیح وبزیادت یو کوم مخالفت زیادت ته وکړو نو دا مخالفت وبزیادت معنی کولی و ما 500 نه بزید دا مخالفت دی الی شر انت قلت زیادتو کلګم ګرانی او کثرت یا ډیر ګرانی خستی لہذا فلا يجوز نو ما ویلو صورت کې وجایز یا غدا چې بده بقایه پیسو باندې دبل والی الا يشتري الباقي مگر دا کوالی باقی ببقيه الالبان قبل ان يختصم د جګړې نه مخکې خپل منځ کې لانجه د وکیل او موکل نه دراغلی خو یو بچی څه وخسته بس ول چاله کې شهر باندې راتین کیږي راشد بل په 400 واله بس چل ول کې بل په 400 واخستلو بس هغه ته بزر روپو باندې دواړه میلاو شو خبره ختمه غین ور څه کوي دا استحسانن څه کیږي قیاس کوي چې دا قیاس وي چې ټیک نشي کا لکه مخالفت یې کړی دی کله چې وکیل مخالفت وکي وکالت نه وزي خو استحسانن صحیح دی استحسانن نه ولې صحیح ده ځکه دوی ته تسریح کړي چې د زرو دوه والا دا تسریح ده او دا تقسیم یو په 500 بل په 500 دا مول دا دلالتن نه د دلالتن کار نه دی کړی خو د تسریح موافقه کړي کنه امون ویلی العبره للدلاله في مقابله التصريح 12 نمبر ماده وا دلالت لره اعتبار نشته د تسریح په مقابله کې نو تسریح ته وګورو بس پزر دوه غلامان پرې وتل کنه نو دلالت بچکو پری بیتو قیاس په دلالت بنا او قیاس په پریدو وګورئ لان الشراء الاول شو داخل قائم وقد حصل غرضه او حاصل شو غرض د موکل المصرح کم غرض چې تسریح کړي و بزر دوه والا تسریح کړي و به په کم معنی هو تحصيل العبدين بالالف پیږي کنه او پاتې شولو دا یو په 500 بل په 500 دا تقسیم دا څنګه ثابت دلالتنو وما ثبت الانقسام هغه چې ثابت انقسام ونو ثابت انقسام الا دلالتا مگر دلالتا ثابت والصريح يفوقها او يفوقها ټیک دی دا صریح خود دلالت نه فوق وی دلالت ببریدي د صریح په مقابله کې صاحبانو قول ملانه دي کړي صاحبانو رائے دا توجه هغه چې یو غلامي ګران واخیستلو بچي سومانی کنه نو کچري بده بقایو باندې دا بقایو پیسو باندې 400 باندې دا بل غلام کېدلو دا بقایه مبيع چې کېدل په اگر چلانی د خستبه هم د اول غلام د بد موکل لپاره امام زب څه ویلونه نه ترڅو چې د جګړې نه مخکې د دویم غلام په بقایو روپو نه یې خسته ترغه بد اول غلام د موکل نه بلکې بد چای وکیل حسابي او صاحبین څه وي نه دی خسته خیر دی خو چې باقی غلام چې دا غلام به د بقایو روپو کېږي بس ټیک د اول غلام به د موکل وي کنه پوه نه شو بیا وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله ان اشترى احدهما باكثر كيوي واغسلو بزيت ربو من نصف الالب مطلب 500 واغسلو د نصف الب نزيد معنی بما يدغبن الناس البته دا ټکی به ورسره لګوي دومره ګرانو چې خلک دومره ګران اخلي دوکې کیږي الا یادو کنه بي غي دومره ګرانو چې خلک دومره ګران نه لي خلک دومره ګران اخستو مې نه دوکې کیږي بس به د وکیل ځان لې من نصف الالب نه بګران واخستلو خو بما دومره ګرانو دغابن الناس فيه چې خلک دوکې کیږي بدغه عمر ګران اخستو وقد خدوم روا وقد بقي من الالف فالف کې دومره روپۍ لا باقي وي ما يشترى بمثله الباقي دومره او باقي وي من الالف بزرو کې ما دومره روپۍ يشترى بمثله چې اخستل کیږي په مثل د روپو باندې باقي غلام بس جایز ده وجه وکالت مطلق او دوړو ته شاملو نیم تم او په یو ځل تم به نیم کې کپارڅو ځکه توکیل مطلق دا نو چې الکه ته یو په 500 والا د سی وایا مطلق د دینه چې یو په 500 والا بس مطلق که په 500 یې ولي که په 600 ویلي خو دواړه برالالي او په زر باندې پوره کې نو به صاحبانو باندې اعتراض وکا چې مطلق نو به په کتاب صدا قید ولې لګوي کدا یوې ګران واقعسل دومره ګران چې خلک دومره نه دوکه کېدل دا خو غیتم شامل تاسو خو دغه صورت بار کوي که ګران واقعسل دومره ګران چې هغه خلک به نه دوکه کېدل تاسو وای به بده وکیلی نه ته خو چلته امر مطلق وکنه
چې مطلق نو که 2500 ویلي که 700 که 800 که 900 که 900 ویلي ټول ته شامل شي وینا عرف او عادت کې دار چې یو سړی بل وکیل بشرا جوړ کړي نو دومره پورې جایز څومره پورې چې خلک دوکه کیږي نو مطلق او مطلق کې ویلا قاعدم ده المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دلیل التقید نصا او دلالتن دلته دلالتن قید شتره به څومره پورې چې خلک دوکه کیږي دومره پورې اطلاق دی دومره پورې اخلا چا 600 700 پورې دي زیات نه لكنه يتقيد لكن دا مطلق بمقید کیږي بالمتعارب باندې او هو ما في قلنا متعارب دغه دی کنه کوم چې مونږ ویل چې خلک دومره پورې دوکه کیږي ولكن لابد يبقى من الالف البته ضروری دی چې باقی پاتې د زرونه باقی يبقى من الالف باقيه چې باقی وي د الف نه باقی پیسې د الف نه دومره باقی وي به ووري ولكن لابد لیکن ضروری دا يبقى چې باقی وي من الالف د زر ربونه باقيه باقی پیسې دا باقی پیسې باقی وي یشتري بمثلها دومره باقی وي چې دا غي په مثل معنی دا باقی غلام غستل کیږي ليمكنه دې لپاره چې ممکن شي تحصیل د غرض د امر چې هغه غرض حاصل شي په زر روپۍ معنی دوه غلامان قال امام محمد په جامع صغیر کې فرمایي ومن له على آخر 1000 درهم فأمره بأن يشتري بها هذا العبد فاشترى وجازا پورا کیږي کا پورا بیکو ګوري مړ رسی دا خو لاټین 36 منټ شوی دی ما ته لږ متوجه شي بس بل څه وګورو دا کیږي کا زما په دې هدایت باندې روپۍ دی او مسله ګرانه ده ښه ګرانه په دې هدایت باندې مې 1000 روپۍ دي ما د ته ویل چې هلکه دا پتا مې کې مې 1000 روپۍ دي که نه نو د دې حمزه سره یو غلام دی هم په دغه روپو یې ماله واله حمزه ورته یاد نه کړم بس یو معین غلام یاد کړم دا پلانکې غلام دی که نه دغه راله پې واله نو چې غلام متعین وي نو د غلام مالک هم څه متعین وي ګویه چې متعین سړی مې ورته یاد کړو چې د هغه نه راله غلام واله دا جایز ده پوه شوې بې نوره قصه کوو ومن له على آخره د یو سړي په بل باندې 1000 درهم 100 روپۍ وي زر فامره هغه ته امر وکړي وی یشتري بها چې ته واله به دغه 1000 روپو باندې هذا العبد معین غلام یاد کړي بایې ورته معین نه دی یاد کړ چې پلانکي بایې نه راله واله خو مبیه ورته متعین یاد کړي دا راله واله خو چې کله مبیه متعین نو څوک متعین شي بای متعین شي چې بای متعین و ته یاد کینو جایز ده چې مبیه متعین ادم سره جایز ده فاشتراو د هدایت دی وکیل واخستلو جازه جایز ده مقروض مم ده ورسره څم کو وکیلم کو تاسو بیګی کنه وجه څه ده لکه دلته خو بای نه دی متعین کړي وای مړ لئن فی تعیین المبيع په تعیین د مبيع کې تعیین د بای هم ده کنه او قانون دا دی ولو عین البایع کبای متعین کړي وي مسله را روانه ده یجوز جایز ولا ما نذكر ان شاء الله تعالی دا ذکر کو پوه نه شي ګل د کدو ګل له پس شروع د لوبه وان امره ان يشتري بها عبدا بغير عينه وسر بدل کا په هدایت می 1000 روپۍ دي په دې 1000 روپو باندې مال بس غلام غیر معین غلام ورته یاد کو او د واخستلو توجه بس د یو غلام واخست په 1000 روپۍ ګران دی ښه به د سره غلام ول مال نه ور کړي بدی کې د غلام وفات شو اوس حکم دا دی چې دا به مال نه حسابېږي ښه ما روپۍ به برقرار 1000 روپۍ په پوری د غلامي ګویا ځان لغیسته عمل شوی دی هغه غلامي ماته حواله کو قبضه را کړل بس به ټیک د ما 1000 روپۍ غلاځ شولې به کمل شو ما سره به زما مړی پوه نه شوي په به صورت وریدا یو کما هدایت مانی 1000 روپۍ وی ورته ویل چې په دې 1000 روپو مال یو مبيع والا غلام مثلا غیر متعین مبيع د واخستل مال نه درا کړي او وفات هلاک شولتي مبيع غلام مل شوتي دا به د چای حسابيږي د مامور د وکیل نه مل شو وکالت به ټیک نه بس تا وکالت ټیک نه بزان لغیسه او ته مل شوی زما روپۍ برقرار دي او کمال باقاعده را کړیو قبضه او به مل شو بس به د سی چې زما مال هلاک شو
مې بس ما قرض هم دغه نه ختم شوی ځکه زما د قرض موافق خو هغه ماله شی راکړی دی نه رسې پې وګورئ ګران دی ګران پیژنې که وإن امره که چېرې امر یې وکړو دغه مقروض ته ان یشتري بها په دغه 1000 روپو قرض باندې والا عبدا غلام خو بغیر عینه معین کړی نه فاشتراه دی مقروض د واخیستلو غلام فمات فی یدی بلاس کې مړ شو قبل یقبضه الامر لا قبضه په هغې امیر نه وکړی نه مات من مال المشتری د مشتری د مال نه مړ شو هدایت د مال نه مقروض د مال نه کا وإن قبضه که قبضه ورکړي ونه بس به د چا قبضه الامر فهو له به د امیر وي او به د امیر هغه هلاک شوی کمل شي چیرته تاسو پوهیږئ کنه دا کومه قصه چې مونږ وکړه د امام صاحب رای د مفتي به انا د صاحبینو قول مفتي به دی وهذا عند ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه وقال صاحبین وی الک دواړو صورتونو کې بر ګوري که قبضه هدایت دغه غلام ما تر کړی و او کني ورا کړی دا غلام مال اخیسته او کمل شو انداز ما وکیل له د وکیل بلاس کې چې مل شي شي هلاک شي د سیده لکه د موکل بلاس کې چې هلاک شي نو توان به وکیلی که به موکل معنی قرضه بخلاصي پوه نه شولې به صاحبین وی به ووري که هدایت غلام واخیستو مل شو قبضه نه ورا کړی او کرا کړی و دواړو صورتونو کې دا وکالت ټیک دی او د وکیل قبضه چی هدایت چې قبضه وکړه دا داسې ده لکه د موکل قبضه نو ګویا ما قبضه کړې موکل قبضه کړې ده چې کړې ده او چې هلاک شلو بس هم د موکل به هلاکي او قرض به پکې خلاصي نه رسې پې وقال صاحبین هو لازم للامر دا به لازم وي د چا دپاره د امیر دپاره اذا قبضه المامور کله چې قبضه مامور کړی وي پوهیږئ کنه دا به د موکل لپاره لازم وي چې کله قبضه مامور وکیل کړي اگر چې موکل له قبضه نه ورکړي پوهیږئ کنه وعلى هذا بنا بدې معنی اذا امروا ان يسلم ما عليه ان يسلم ما عليه او يصرف ما عليه مولوی صاحب دا غشن یو بل مسله ده ما هدایت منی 100 روپۍ دي دته مې ویلیو چې بیا سلام وکزما د بار غنم والا د واخستل د سره او هلاک شو نو امام صاحب وی دا د هلاک شو د دې مقروض او کما ته هلاک را کړیو به بزما هلاک وي به وکاله ټیک دی او که بیا صرف مې ورته ویلی و چې لکه دا سره کمې 100 روپۍ دي کنه زما د 12 چا سره بیا صرف وکړه په دې 100 درهم د وکړله او هغه مقابل عوض قبضه کو او ما ته لا نور کړي هلاک شو نوم د هلاک شو د دې مامور هلاک شو او کما ته را کړي وبره چې هلاک شو د امیر د موکل پوهیږي پی او صاحبین څه وي دوړو صورتونو کې د چا هلاک شو د امیر د موکل وعلى هذا بنا بدی باندې هم دغه شان اختلاف باندې بنا دا مثلا اذا امروا کامر وته کی یسلم ما چې بیا سلام وک باغ شی علیکم چې پتا دی او یصرف یا بیا صرف کما دا غزر رفو علیکم چې پتا دی دا غو دوړو دلیل سره د صاحبینو او دراهم او دنانیر پتاین سره متعین کیږي کنه متعین کیږي نه متعین کیږي تاسو په دره کنه معاوضاتو کې دراهم او دنانیر پتاین سره نه متعین کیږي نو دته چې مویل مال ته توجه دا کوم 100 روپۍ می در پوری دی بدیر علی غلام والا نو دا تعین ټیک دی نه نو کدا می ورته دا د څه شول لکه چې ما ورته مطلق ویلی مال غلام والا او د به مال غلام اخیسته او د سروي او هلاک شوی وي نو کله ټیکو کنه او د وکیل قبضه د چا حسابي د موکل کنه نو ګوي چې زما هلاک شوی او د څه وکنه نو کب پیسې می په پوری او ته ویلی می دی په دیر علی والا اسیم پته یې نه متعید کیږي دم دغه په شان دی چې د واخصلو قبضه وکړه لګوي چې موکل قبضه وکړه پتن لګي پوه شوي کوي هغه څه وي دراهم او دنانیر په معاوضاتو کې پتهین سره نو کچري مطلق مې ورته ویلي ویراله غلام والا او دا خسته و هلاک شوی وین وکاله ټیکو هلاک شوی وي د وکیل بلاس کې داسې ولکه موکل په قبضه کې چې هلاک شوی تاوان د چاو د موکلو نو که معاینه پیسې متعدی کړي کمی چې پتا پوری دي نو اسیم پته یې نه متعین کیږي دلته وکاله ټیک دی دلته د امیر او د موکل هلاکی نه رسي توي لو ما ان الدراهم والدنانير چدي لا تتعينان في المعاوضات دا بمعاوضات کې بدین سره نه متعین کیږي دینن ک دین وی یعنی په ذمه د وکیل پیسې وی کانت او عینن یا په ذمه نه وی ول ورکی پیږي کنه
الله تعالی دې لپاره یو مثال بیانوي. تاسو ماته متوجه سئ، زه هدایت ته ویم ملکه پتا باندې زما 100 روپۍ قرض در پورې دا ویا و کنه بس هغې کې دغه هدایي کتاب دې راکړه کنه دا وایي بس درواله دغه 100 روپو په عوض کې دا بیه شوله. وروستو خبره معلومه شوله چې زما په هدایت پیسې نه وي پورې. اوس دا بیه به ختمېږي که نه؟ وایي نه به ختمېږي، بیه ټیک ده. نو صاحبین وایي دا ولې بیه نه ختمېږي؟ وایي ځکه د دراهم د نانیر په تعین سره نه متعین کېږي. نو ګویا دا کتاب چې دنه م اخیستی دا مطلق پیسو باندې شوی دی، کوم چې په هغه پورې وي هغې ته نه دی منصوب، ځکه خو نه دی پورې، بس مطلق پیسې دي، مطلق بیه شوي پیسې مې پې پورې نه دي، نورې به ورته ورکړم هغې په مثل باندې. نو که چېرې په تعین متعین کېدلی دا پیسې خو نه وې پورې، په کار د بیه هم څه وې ختمه شوې وې، پوه نه شوې پې. نو وایي الله تعالی ته نه ګوري انه لو تبایعا که چېرې بیه یې کړې وې د یو عین شي بدین بدین معنی چې تا باندې زما دین دی کتاب راکړه پکې، ثم تصادقا بیا دواړو د یو بل تصدیق کړی و چې الله دینا چې دین نه و بیا هم لا یبطل العقد، عقد نه باطلېږي. ولې د دغه تعین سره متعین کېږي نه، خاص دغه پیسو سره تعلق نه و، داسې عام سمن دي بس هلاک شو نورې به وري ګویا چې هلاکې شولې نورې به ورکړي. لنډه دا ده د زموږ مسله کې فصار الاطلاق والتقیید فيه سوا، په دې کې اطلاق چې مطلق مرتویلی مالا غلام والا او تقیید پتا مې کم قرض پیسې پوری دی بدی والا دواړه صورتونه برابر دي. او اطلاق کې خو حکم داري چې غلام واخستو کمال الله نه مرا کړي هلاک شو هم زما هلاک شو، ځکه د وکیل قبضه د چای سبيږي. فيصح التوكيل، التوكيل ټیک دی. ويلزم الامر او په امر باندې عقد لازم شو، لان يد الوكيل كيده، ځکه لاس ته وکیل لاسي لکه لاس ته موکل نه پیږي پی. ولی ابی حنیفه رضی الله تعالی عنہ امام سے ابراهیم الله سے فرمایي وې دراهم او دنانیر د په وکالت کې پتاین سره په وکالاتو کې پتاین سره متعین کیږي. دراهم او دنانیر په وکالاتو کې پتاین سره د ته چې ما ویلي پتا مې کې 100 روپۍ پوری دی په دې را غلام والا او د باغی غلام واخستلو او ما تلا نو را کړی په مکه اخیستل او هلاک شو، نو د هلاک شو. ولې لکه ځکه قرض کې دا کاری ته چاله قرضه ورکې کنه نو هغه تعالی یې هغه پیسې نه درکې نورې درکې، خو تر څو چې نه درکړي تر هغې پورې داسې نشي ویلی چې قصه ختمه شوله، تر هغې پورې نشي ویلی چې قصه یعنی د مقروض ذمه برې شوله، هغې پورې نشي ویلی. نه ده چې غلام واخیستلو په مکو پیسو اخیسته ټیک ده، که مې ورشه د ما پې وي په هغې اخیستې، خو ما لیله روپۍ را کړي دي نو قصه زما ختمه شوې ده. بله وجه ډېره مزیداره ده، دا پیسې چې زما د پورې 100 پورې دي نو دا خو زما ملک کې الله راځي چې دا ما ته قبضه کې راکړي، ما له قبضه کې را کړي، نو ګویا چې د خپلې پیسې دي او زه ورته یم په دې باندې ماله په دې باندې غلام والا په دې خاصو پیسو باندې، نو سړي یو شی په ملک نه بل ته په هغې باندې بل امر کولی شي، بل وکیل جوړولی شي. څه وایي ګورئ انها دا دراهم او دنانیر دا تتعین متعین کیږي په وکالاتو کې. الله تعالی ته نه ګوري انه لو قید الوکالة بالعین منها او بالدین منها ثم استهلك العين او اسقط الدين بطلت الوکاله. تاسو ګورئ یو صورت ته کده یو عین شی وي کومه دته ما ویلو چاله کده دغه غنم پراته دي بدی معنی مال وکیل والا نه غلام والا عین شی او دلا غلام نو وخست او د غنم هلاک شو، ما هلاک کړم مثلا، نو وکالت ختم شو کنه شو ختم شو. دا د سینې شکوله ته هم تا غلام خصل ویلی دي او پاتې شو غنم پرې د مال دراهم متعهد کړو، دا دراهم چې پراته دي الکه هدایت بدی مال غلام والا او دا دراهم به زه هلاک کما، نو حکم دار وکالت ختم. ځکه وکالاتو کې دراهم او د نانیر په تعین سره متعین کېږي، نو په کوم شي چې وسیله وه د اخیستلو ختمه شوه نو وکالت ختم شو. هدایت دا نشي ویلی جي تا زه مطلق وکیل جوړ کړی ما بزه بالله وسلمه او دراهم او د نانیر د نه که نه هغسې په تعین نه متعین کېږي، نه په تعین متعین کېږي چا ختم وکالت ختم. نه پوهېږئ یا به د زما پیسې وي اما ورته ویل به دې پیسو غلام والا او بیا ما ده ته ویل چې کومې پیسې مې به تا پورې دي هغه مې درنه ساقطې کړلې، اوس هم وکالت ختم شو.
دا ولې دا پیسې په تعین متعین کیږي کم شي معنی چې وکیلو چې بده والا هغه شی ختم شونو وکالت هم ختم نه که پیسې په تعین نه متعین کېدل په کار د چې وکالت لا باقی وي هغه پیسې دې نه کنه خو بس مطلق وکالت دی پته ولګېدل وکالاتو کې پیسې په تعین باندې متعین کی پوه نه شولې بي څه وی ګورې وتا الله تعالی ته نګوري انه لو قید الوکاله بالعين که وکالت معین کړو په یو عین پیسو یعنی چا په ذمہ نه وي ما ته ویل دا دراهمین دا دراهم په دې را غلام والا او بدین یا پتا می کې می پوری دي پغیر علا والا من هذا دراهم مثلا ثم استهلك العين اغین ما سره ما هلاك لغه پیسې او اسقط الدين ادمانه کې می پیسې پوری می تر نه ساقط کړل دلته وګوري بطلت الوکالت وکالت څه شو نو معلومه شوله چې وکالاتو کې پیسې بتاین سره کنه متعین کېدل به کار دي دواړو صورتونو کې وکالت قائم وي پته نه لګي پوه شوي کنه به څه وایي فإذا تعينت كان هذا تمليك الدين لنډه دا مسله واضحه شوله وکالاتو کې پیسې په تعین سره متعین کیږي نو زما په هدایت باندې 100 روپۍ وزر اما وته ویلي بده پیسو مال غلام والا نو دا پیسې په تعین سره متعین شولې مثلا ما وته ویلي مال غلام والا مثلا د حمزه نه د دې مطلب دا شو چې هدایت بستا پتا زما کې مې پیسې پوری دي دغه پیسو ته مالک جوړ کا حمزه حالانکه حمزه ما وکیل نه دی جوړ کړي دغه پیسو په قبضه باندې او قانون دا دی چې چا باندې دین وي دنه علاوه د دې دین بل مالک جوړول حالانکه بل وکیل نه جوړ شوی جایز نه دی پته نه لګي پوه شوي کنه په یو سړي باندې دین وي دغه سړي نه علاوه بل کس د دین مالک جوړول او هغه بل کس داسي چې په قبضه وکیلم نه حواله متنی شي قبضه معنی وکیلم نه دا تملیک ټیک دینا ما کزه مالکو منو دا سړی دا چا معنی چې دین دی دا مالک جوړول شم مدیون د دین علاوه بل یو ها کابل می وکیل جوړ کو په قبضه چې قبضه کوي ټیک ده خو چې نه مغه په قبضه وکیل کړي دی او نه دا مدیون مالک جوړو منو دا جایز نه ده دې ته ویل کېږي تملیک الدین بغیر من علیه الدین غیر دا غچانه چې هغه باندې دین دی دا جایز نه دی نه دې صورت کې موږ راځي چې ته وایم چې ته دا 100 روپو باندې مال واخله د حمزه نه غلام نه دی مطلب دا شو چې زما د 100 روپو مالک جوړ ک څوک حمزه دا خو تملیک الدین من غیر من علیه الدین شو او د حمزه ما پکې ورپسې وکیل بالقبضه هم نه دی جوړ کړي نه پیږي په بهرحال پیدا تعینت کله چې د دراهم په وکالاتو کې متعین سره متعین شو نو کان هذا تملیک الدین دا خو تملیک د دین شو من غیر من علیه الدین چا من دین دی غن علاوه بل کس من غیر یوکله بقبض یو دا بل کس وکیل بالقبضه نه دی جوړ کړي هغه غیر وکیل بالقبضه جوړ کړي به خټی کو نو د حمزه خو ما وکیل بالقبضه نه دی جوړ کړي پوهیږي کنه پیار وذلك لا يجوز ودا جائز نه ده دې لپاره مثال کما اذا اشترى بدين على غیر المشتري زما په هدایت باندې 100 روپۍ دي او زه څنګه دي زواخل اذا اشترى بدين على غیر المشتري او زه هم بل مثال وره زما په هدایت باندې 100 روپۍ دي او زه د عبدالوهاب نه کتاب واخلم وته ویم بس پاغه روپو کې کتاب راکدا جایز نه ده زګه دلتم زه د غدین مالک جوړوم عبدالوهاب او د عبدالوهاب د سکسته چې دا غیر من علیه الدین دی دا جایز نه ده ها کا چا باندې می روپۍ دي کراغه نه یو شی په اخلم به ټیک ده روپۍ به هدایت پوری دی او شرا په دغه روپو کې د چانه کوم عبدالوهاب نه دا صحیح نه ده کما اذا اشترى لك ذا اخلم بدين بدين سرا على غیر المشتري هغه دین به مشتری نه دی قران می ویلو لکه چې هغه دین لکشان صبر او توکل صحیح هم دغه صورت ما غلی لاندې لیکلې بیان کان لزید د زید د پاره په امر باندې دینو د زید قرض او بچا په امر صحیح شو فاشترى زید واخصل من اخر د بل نه یو شی بذلک الدین کې ناجایز نه ده
کما اذا اشترى یو سړی واخلي بدین علی غیر المشتری په دین باندې چې هغه د مشتری نه علاوه په بل وي او یکون امرا بصرف ما لا یملکه یا په هغه قصه ما تاسو ته ویلي دي دغه دین چې ما ته لاره کړی نه زه د دین مالک یم او زه ته په دې دین امر کوم په دې باندې سواله نه د امر ټیک دی نه دی ټیک نو کدای علی په دغه دین باندې د هدایت په دغه ضرور په باندې ک غلام علی مال قبضه کې نه را کړی ځان لیلی حکمال قبضه کې راکړه دا به نه وي بیا د هدایت او زما ترمنځ او بالتعاتی به کوم مثال چې مسله چې مخکې تیر شوی و نه رسېږي او یکون امرن یا که زه هدایت تزما کمی 100 روپۍ دی بدی غلام والا دا امر دی به صرف ما چې ته واړه و دا پیسې لا یملکه به صرف ما زه بدی کې اړو ما هغه شی لا یملکه چې زه د هغې مالکم نه یم مګر کله به مالک جوړې کما الا بالقبض بقبضه به مالک جوړې کما قبله د قبضې نه مخکې بل تاړو ما دا کولای شم چې زه مالک نه یم او بل ته واړو پتن لګي پیږي کا وذالک باطل دا جایز نه د چې یو شی ته مالک نه یو بل ته اړې مخکې د قبضې نه کما اذا قال اعطي مالي عليك من شئت لکه زه د تویم چې زما مال چې چاله دی خوخی وری کوله اب دای چاله ورکی دې کې د غاړه نه خلاصيږي کمال خپل پیسې را کوي ولی د زما امر غلط دی ولی غلط دی د چې دا پیسې ما ترا کړی نه زه خلا مالک نه یم جوړ چې نه یم جوړ نو زما د امر په غیر د بل چا په ملک معنی دی پتن لګي بوې شوي کنه هدایت معنی زما روپۍ دي کنه ازوت هم د زما روپۍ چې ته چاله ورکی وری کا وکیل نه جوړم هم ته که چاله ورکی وکیل یې ټیک ده وکالت ټیک نه دی ولې نه دی ځکه د ازما روپۍ چې د پوری دي ترڅو چې د مال قبضه نه را کړی زه مالک یم نه یم چې زه د یو شي مالک نه یم نو ازما امر په ټیک دی نه دی ټیک غیر ملک منو امر ټیک نه لا يجوز لعاد ان يتصرف في ملك الغير 95 نمبر ماده ده وګورئ کما اذا قال يوسل وي اعطي مالي ما مال مور کاله کته معنی چې کم دی من ته څوک چې د خوخوي بخلاف ما اذا عين البايع ها کبای متعین وی دا مسله مخکې تیر شوی و الکه حمزه سره کوم غلام دی زما په د غروپوي ترنه واخله به ټیک ده دا صورت مخکې تیر شوی کنه مونږ چې مبیا متعین هم ټیک ده ځکه چې بای ورسره متعین کیږي وجه دا ده د معین بای چې ده کنه لکه ما هدایت تل بتاز ما 100 روپۍ دي په دې 100 روپو ته د حمزه نه غلام والا نو دې مطلب دا شو چې حمزه به وکیل شي زما د طرف به د 100 روپۍ قبضه کی او به د 100 روپۍ د دې شی او وس کې به زما د طرف به تعالی غلام درکې نه رسې په بخلاف ما اذا عینا کله چې موکل متعین کی بایع چې حمزه نه والا وجه لانه د غبای چې د یسیر وکیل نه هو دا اصل کې وکیل جوړیږي د موکل د رب الدین د طرف موکل له طرف په قبضه کې هغه د بار به قبضه کې ثم يتملك د غینه بس به د پیسو د حمزه مالک شي وبخلاف ما اذا امرها ما هدایت ول لازم 100 روپۍ تاسو سره دي کنه صدقه کاله کذا فقراء باندې دم جایز ده وجه سره ځکه دلته اصل کې الله جل شانه صدقه کې خوول د الله قبضه لذي ځکه زدا مال الله د پاره ګرځوم او به الله پاک بندګانو ته ور کوي صدقه کې حکم دار اول د چا قبضه ته سي د الله جل شانه هغه معلوم دی که غیر معلوم دی وبخلاف ما اذا امروا چې امر تو کما دی مدیون ته بالتصدق چې زما د دین صدقه کا لانه جعل المال لله ځکه دی وخت مال الله د پاره وګرځول خو معلوم دی بهرحال و اذا لم يصح التوكيل کله چې توکیل ټیک نشو هدایت غلام واخستلو نفذ الشراء على المامور شراء په مامور په هدایت باندې رااله نو که هلاک شو فیهلو کو هلاکی کی وا د مال د مامور نه الا اذا قبضه الامر هک امیر قبضه کی منه د مامور د طرفه به بد شي لکه د مامور بای شو د امیر مشتری شو لنقاد البيع تعاطي انداب تعاطي بيع منقد شي تعاطي بيع تعاطي